په دین اسلام باندې لک شانتي غیرت وکړو او د ګناه ماحول لک پرېښودو او د نافرمانی پکې کېده نو اواز وشوې مسلمانه موږ ته پته ده ستاسو په دین اسلام کې دا حرام دي راځه ودرېږه دا خپله دا خوشحالي به موږ ختمه کړو. There's Pat Cummins and his Australian team. Just to زما اوستا منډه ترړه زما اوستا ولاړه ناستا دا هم دین اسلام دی ښه او خاص کر دا څومره مسافر چې په دې غیرو ممالکو کې دي د دوی دپاره خو بیا ډېر احتیاط پکار دی جناب. ګورئ دا ورته په خوله باندې ونه وي چې ګوره دا شراب حرام دي هر ځای کې چې مسلمان یې په خپل وطن کې دي ولې نه اکو په هر ځای کې دي د ګوره دا ونه وي د عثمان خواجه د استرالیا د کلاړیانو ته چې نه 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 غلی شي دا چل نه نه خپل یو انداز ورته وښودو او هغه ځای پرېښودو او لاړې اخواته شو او په یو کردار ورته دا ثابت کړه چې زه مسلمان یم ګورې زما په اسلام کې شراب نشته زما په اسلام کې د شرابو نه منع راغلی ده زما په اسلام کې د شرابو ډېر حرمت راغلی او ډېر نحوست ذکر کړی دی تاسو خپلې خوشحالیانې کوئ چونکې زه د اسلام سره تعلق ساتم محمد رسول الله اقرار کومه نو دا ماله مناسب نه دي نو هغه ځای پرېږدي او ځي نو بیا وله ګوره غیرت یې لږ شانتې وکړو د الله په ذات نو الله وله کم مقام ورکړو څومره عزت یې وله ورکړو چې ټول ورته اوازونه کوي راشه نن بزم ویډیوګانې کومه نن د فیسبوک او د یوټیوب زینت ګرځېدلی دی عثمان خواجه ولې لږ غیرت د الله په ذات باندې وکړو که نه او لږ ځان مخې ته پیش کړو چې نه 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 زه مسلمان یم په ما به د شرابو قطرې را پرېوځي او اخوا لاړې نو ټول ورته وایي راشه جناب شراب بند سرونه پې بند کا بس شراب به نور نه کوو دې ټایم کې ولې مسلمان رانه اخوا لاړې نو کاش الله دې زموږ دا ایمان موږ ته نصیب کړي هم ای زما او ستا کردار نه دی ګورې دین اسلام ته چې څومره نقصان موږ په خپل رسولی که نه دومره دی غیر هم نه دی رسولی د ټول نه مخکې خو به دا دعا وکړو ای الله دې کومو کلاړیانو چې ستا په د اسلام باندې یو قسم له غیرت وکړو چې د مسلمان او خاطر وکړو ای الله دې ټولو ته ایمان سلامت کړي ای الله دا ټول د جهنم د خشاک نه وساتي ای الله ستا د یو ادنا امتی د نبی علیه الصلاة والسلام ای الله په هغې غیرت وګوره به ته ایمان سلامت کړي تاسو ټول ووایه امین. ای صحابه څنګه خلکو صحابه ما ته یو څو ورځې مخکې یو کس رنګ وکړو ما ته ویره جي مولوي صاحب وایي کاغذونه مې داخل کړي دي او وایي یو کپنۍ کې او وایي مسلمانانو کپنۍ ده ګورئ ښه غیر مسلم پکې خو مسلمانان پکې هم دي انچاره چې مسلمان دی وایي جي وایي ما ته وایي چونکې غټه ښایسته ګیره وه ما ته وایي جي وایي ګیره به لرې کې یعنې ګیره به وړه کې وی بیا بدل جاب درکو نو مولوی صاحب ما خو ته چورلټ انکار وکړو الله اکبر کبیره ما وی ډېر دې ښه وکړه الله دله وس درکړی الله طاقت درکړی دا ګیره به بیا ته لرې کې او د یو دنیا د وجې نه دا دنیا هو الله ولعب ده دا خو لار چله ورکولی شي د دنیا مخې ته راله او ته به دا ګیره لرې کې نور څه غرض پکې نشته الله اکبر کبیره نو ډېر خوشحاله شوم نو جناب صحابه کم خلکو لاوله کې داسې خلکو که نه چې چا په حکومت کول نه غوښتله د معاشرې یو بدترین خلک به ورته خلکو وي او خونخوار او ظلمکار او ډېر د خلکو ناجایزه پیسې به یې اخیستې قتلونه به یې کول او د بتپرستي به یې کوله خو چې کله یې غیرت وکړو په دین اسلام باندې خپل ورور ته ولاړلې جنگ بدر کې هغه سیټ ته تره دی دې سیټ ته وراره دی هغه سیټ ته پلار دی دې سیټ ته زوی دی هغه سیټ ته ماما دی دې سیټ ته خوریی دی هغه سیټ ته رور دی دې سیټ ته رور دی هغه سیټ ته تره زوی دی دې سیټ ته هم د تره زوی دی غیرت یې وکړو غیرت ودرېدل په دین اسلام باندې او څه کوي نو چې غیرت یې وکړو الله وله کم مقام ورکړو د کسرا او د روم غټې غټې خزانې نن سبا چې د امریکا او دا کم روس دی د دې خزانې ورلرالې بیا خپو کې ورته ورتول سره زر تاجونه ورلراله بیا د عمر صاحب په ټایم کې داسې قالینونه راځي چې یو لیش قالین خرڅوي نو 3000 دینار کوي دا په څه باندې دا یې غیرت وکړو د الله په ذات باندې د محمد رسول الله وسلم په طریقو باندې غیرت وکړو نو الله چمکا وکړه دا نه چې زه یو ځای ته لاړ شم او زما د نبي طریقه ده او زه د خلکو نه اثر واخلم
او زه د هغې محفل نه اثر والم. زه یو واده له لاړ شم، زه په یورپ کې اوسېږم، زه په اماراتو کې اوسېږم، زه په خپل پاکستان افغانستان کې اوسېږم. اولته یو حالات راشي، خلک راشي پیسو والا یا داسې سوسایټي والا راشي او زه یم زه خو مسلمان یم او زه په هغې غیرت ونه کړم، خپل دین اسلام سیټ ته کړم او د هغوی سره په هغه کیسو پیسو کې شامل شم. ای د الله بنده ډېر غټ څیز د الله در کړی دی، ایمان. په دې ایمان دې ما ورته غیرت وکړو. ګوره عبیده رضی الله تعالی عنه په یو جنګ کې ورته خپل پلار مخې ته کېږي او بشړق شي سر یې تېوو او نبی اسلام فرمایي د هر امت یو امین ني، زما د امت امین دا به ابو عبید دی. الله اکبر کبیر. ولې غیرت یې وکړو. د عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د ده یو زوی او ډېر محبت یې ورسره کو او د عبدالله ابن ابی وایي دا چې دا کم نعوذ بالله رزیلان راغلي نبی علیه الصلاة والسلام او صحابو ته څه وکړله، نسبت یې وکړو دا به موږ ټول د مدینې منورې نه وباسو. دې زوی ته پته ولګېده دا زوی اوس غیرت کوي، رالی او په لار کې خپل پلار د اس نه راکوز کو او څه وایي ووایه چې زه ذلیل یم، دا خلک عزتمند دي، زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي. درې پیرې پیوي ښه. او عبدالله ابن ابی سوی ازوی ته زما غزوی نه چې په دې سنگل مې راغټ شوی، یو بل سره ملاسته کو او یو بل سره غم دک شریک کو. ای زویا ته خو ډېر بدل شو. نه وایي بخپل دین اسلام په باره کې زه یوه خبر هم نه برداشت کوم. نو بس الله دې زموږ دا غیرت نصیب کړي. نه موږ خو په دنیا باندې ډېر غیرت کوو خو په دین اسلام ما ورته غیرت نه کوو. جي الله دې ما ورته غیرت نصیب کړي د خپل دین اسلام باندې. نو دا وګورم لږ شانتې غیرت یې وکړو نو بس هر ځای کې اوس دی عثمان خواجه. بس الله دې بیا یو پیر دعا کو چې دې خلکو چې د الله ایمان سلامت کی، چې زما د دین اسلامي دومره خدمت وکړو او زما د دین اسلامي دومره خاطر وکړو او دې خلکو ته وښودل چې شراب په اسلام کې منع ده. بس الله دې موږ ته نصیب کړي.